زه دلته چې کوم ملګري نن راغلي دي FR پېښور کې ولاړ یو او بدقسمتۍ سره زمونږ خواته هم یو پازیټیو کیس راغلی نو هغې به الله ته متوجه کېږو الله نه به غواړو چې اله العالمینه دا مرض ختم کړه دا وبا ختم کړه خورونو د اسلام یو ساینټیفیک دین ده اسلام د توهماتو نام نه ده هغه د هر چا د فن قدر کوي نو اسلام دا وایي چې که چېرته یو بیماري ولګي چېرته او هغه بیماري د وبا حیثیت لري نو د هغې په باره کې مسله دا ده چې د کورنټاین کوم کانسپټ ته دا موږ ته اسلام راکړی نبي علیه السلام فرمایي چې چېرته وبا ولګي طاعون هلته به نه ځي خو چې چېرته ولګي هغې نه به راضي نه وي دې څه معنی دا به کنټرول کوې دې کې به احتیاط کوې او بل حدیث شریف ته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې جزام یو بیماري و د وبا چې دا چېرته ولګي نو فروا من الجزام فرارك من الاسد دا سو منډې ورنه ووایې لکه چې زرینه منډه وایي مطلب احتیاطي تدابیر خپل کوي نو مونږ به احتیاطي تدابیر خپلو او پس به د دغه امتحان نه ځان آزادو د شریعت تقاضې به پوره کوو د شریعت تقاضا دا ده چې الله ته متوجه کیږو او بل به احتیاطي تدابیر فول بټه فول اختیارو مونږ چې څومره خلک عام مسلمانان دکاندار ته ځو باید چې هلته مونږه دستانو استعمال کوو چې کوم دکاندار ده چې هغه د دستانو استعمال کوي ځکه سره هر څوک عام خلک رادرمي د هغه په څیزونو باندې لاس لګېږي ماسک استعمال د خامخا کوو د سینیټایزر استعمال د مونږ خامخا کوو نو چې دارنګې د لاسونو د وینځلو اهتمام د مونږ خامخا کوو اسلام د شریعت د پاکۍ سبق مونږ ته هسې راکړی ده الطهور شطر الایمان پاکي دا د ایمان بنیادي یو جز ده نو له دې وجې نه داسې بیماری چې کله راشي دا یو قومي ذمهداري په موږ باندې عایده سي دا صرف د حکومت مسله نه ده دا د یو پارټۍ د سیاست مسله نه ده دا به ایز هول ټول قوم راپاسي او هغه خپله ذمهداري محسوسوي چې موږ د دې شي نه نجات موندو کړو نو د نجات لپاره دا ضروري ده چې موږ به احتیاطي تدابیر خپلو او بل دا چې حکومت ته موږ وایو موږ ذمهدار انتظامیه الحمدلله موجوده ده زموږ د هیلث مشران موجود دي قومي امایدین هم موجود دي زما د جمعیت علماء اسلام ملګري هم سره موجود دي شعیب MBS زموږ موجود ده موږ حکومت له وړاندې نه د دې لپاره چې کومې پیسې مختص کړي دي دې په دې ولګي زموږ ډي سي صاحب سره انشاءالله سبا خبره کوو ریلیف منسټر سره موږ ابراډ په دې باندې میټینګ هم یو کړی هغه موږ ته په دې باندې څه هدایت راکړي وو هغې حواله باندې او بیا به سبا انشاءالله کوشش کوو چې میلاو شو په هغې حواله باندې د هیلث چې کوم ذمه دار دی DG صاحب سیکرټري صاحب هغې سره موږ خبره وکړو او کوشش کوو هیلث منسټر سره هم چې موږ د خپلې علاقې ته هغه وسایل مهیا کړو ځکه چې زما یو ډاکټر سره چې خپله وسایل نه دی به څنګه ورنږدې کېږي زما AC صاحب راغلی دی چې ده سره وسایل نه دی به دلته څنګه خدمت کوي یو کورنټاین یا کرنټینه چې ورته وایي کورنټاین انګلیش کې هغه به موږ دلته هغې لپاره خپل وسایل پکار دي نو چې هغه وسایل موږ سره نه نو سوال نه پیدا کېږي چې موږ دا شی کنټرول کړو نو چې کوم ځای کې دا بیماري راغلی ده د 35 کورونو دي دغه نه مې درخواست ده چې تاسو باره مه وځئ او بار دې هغې نه څوک میلاویږي نه او زما چې کوم علما دي اکثر الحمدلله تعلق موږ سره دی د تمام علماو نه مې دا درخواست دی چې تاسو باقاعده د مولانا فضل الرحمن صاحب ویډیو جاري کړی دی هغې په حواله باندې د جمعیت علماء اسلام پالیسي په دې کې د هیلث سره ده چې د هیلث کوم اصول دي هغې سره ده موږ دا نه ده چې چا حکومت سره مو ده یا غیر سره ده حکومت سره مو دشمني نشته په دې حواله باندې ځکه چې دا د قوم مسله ده د پاکستان مسله ده حزب اختلاف په دغه وخت کې به نه ټسئ دا مسلې نشته حزب اقتدار مسلې نشته دا به ایز هول موږ د خپل قوم بچ کوو د دې دپاره زه خپلو علماو نه درخواست کوم چې هغه دې په دې باندې باقاعده په لوډ سپیکرو کې اعلان وکړي په دې حواله باندې چې تاسو د دې بچاو دپاره انتظامیې سره تعاون وکړئ هیلث سره محکمې سره تعاون وکړئ حکومت سره هم تعاون وکړئ او په خپله راپاسئ د غریبانو د دیندارو د مدد لپاره چندې وکړئ او هغه کوشش وکړئ موږ خپل نن تللي وو دغه کار پسې راغلي وو FR پېښور ته حاجي صاحب د خپل ذاتي زکات هم دې دپاره راوباسلی ده چې هغه په غریبانانو باندې تقسیم شي نو زموږ د قوم ذمه داري ده چې په دې کې د احتیاط نه کار واخلو په مساجدو کې هم د جومات په حواله باندې هم هغه موږ د احتیاط نه کار واخلو چې تر څو پورې موږ احتیاط نه کوو له دغه وبا نه موږ ځان نسو خلاصولی دا د الله له طرف نه ده او الله تعالی چې کوم اصول راکړي د پیغمبر په طریقې هغې باندې به موږ ځان ازادو الله دې تاسو موږ ټول خوشحال
کامیاب کامران لري ادا بیماری دی الله ختم کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ډیره مننه